مولا امام صادق علیہ السلام نے روایت دے سزړه ارمان مده زړه ارمان مده چې کله زه شیا وکسم کوړه او شاته کوم کوړې سې ووایم خو سبق ته مجبور کوم چې سبق وایه علم حاصل کا کتاب را اخلا کلام را اخلا بس دا ډېر ښه صفات دی هېڅ یو عالم و مړ کېدلو اخري لحظات دي جنګندان دی هغه یو بل ملګری و هغه عالم و فیلسوف و هغه یې پښتنې ته راغللو د پښتنې دوران کې د کوم څه مړ کېږي دوی ورته ویله چې پلانکې مسالې حال به چی وي یوه علمي مسله وه ورته کوي هغه مسالې حال به چی وي داسې کوم زنده عالم و دا ورته کوي چې دغه وخت کې ته څه ضرورت دی څه شنې به خبر ورته دا وخت کې څه ضرورت اوس خو مړ کېږي اخري وخت دی هغه ډېره ښه جمله ورته استعمال کړه آیا نه غواړې چې دغې مسالې کې خبر لوړ شم که بېخبره لوړ شم یعنی ٹھیک ہے زه مړ کېږم ګنټه بعد به مړ کېږم خو غواړم دغې مسالې کې دنیا نه خبر لوړ شم چې دا مسله یې مو زده وه زه مړ شولم ځکه پیغمبر کریم نه دا حدیث شته چې یو مؤمن دپاره افسوس خبره دی چې هغه هفتې 2 ورځې دي 2 ورځو کې یوه ورځه دین زده کولې ته نه وبسي دین نه زده کوي دین نه ځانه خبروي دا اوس اکثر معاشره کې دنیا دغه ځنه ګناهانې ورسته ورباندې خیمان وي چی وجې نه مسالې بېخبرۍ وجې نه مسالې نه نه خبر نو په کار دا دی کوشش دا وکوئ تلاش دا وکوئ خواري دغه وکوئ چې ورځې کې کم از کم یو شی زده کوئ خو هغه قرآن یوه آیه ویلې نه وي ترجمه تفسیر توضیح المسایل یوه مسله تاریخ نه یوه مسله خو بهر اوسې تا دین سره تعلق دی تا کفر سره تعلق دی په کار دی ځان خبر کړي انسان نن سبا الحمدلله نیټ دور دی ډېر څه تاسو ته اویلیبل دی اسان دي چې هم غم انسان دغه وي چې هغه کې دغه حرص موجود وي اما خبر ما داسې خپل سوچ وکړو خپل ګریوان کې څه سبیل پوسې کړو مو کې مال والا حرص زیات دی که د علم والا حرص زیات دی په کار د خپل ګریوان کې سترګې وړو څه دغو دو کې کوم شی مو شوق زیات دی یوه ورځ چې امیر المؤمنین پوښتنه وکړه د سکولو کې استادانو به ذکر راکړی وي چې امیر المؤمنین چا پوښتنه وکړه چې مال بهتر دی که علم بهتر دی علي لاسو طریقو سره ورته وښیله چې علم مال نه شی دی افضل که مال استعمالوي دو کمیږي که علم څوره استعمالوي مغوره شی کېږي زیاتېږي مال دپاره ته نګهبان یې مال به ته ساتې شپه ورځ به دا سوچونه ورته کوي بینک یې کېږدوم خونې کې دیخې وي سوچونه به ورته کوي کله به اوسې فکر به کوي اما علم دپاره یې تا ساته نه علم بیا تا ساتي او بل شاید هغه دی چې مال ذریعې سره بیا علم مشکله دی حاصل چې خو علم ذریعې سره مال حاصلېږي ځکه اکثر نن دنیا کې چې مو مسلمان ذلیل یو دې وجې نه چې مو علم پرېښللو عیاشۍ طرف ته لوړل څومره تاسې مسلمانو ملکونو نه غور وکړئ خصوصا عربو ملکونو باندې که دا ضلع طرف ته ورځ نه بلې څه شي عیاشۍ کې دوره ډوب دي چې کلام کتاب یې دیخنه ته پرېښلل کله چې بغداد باندې او نورو ځایو باندې حملې کېږي انګریز رسي اول مو کتاب اوچتوي وړي ځان څخه دا اکثر ټول پاکستان کې د بو علي سینا ایوه کتاب ترجمه یا اردو کې مو مشکل دی څه وي بو علي سینا یو کتاب لیکلی دی فلسفې کې یو یې طب باندې لیکلی دی ډاکټرۍ باندې دا اردوه کتابونه ظاهرا انګلیش کې ټرانسلیټ دي او سټینډر کتاب د سټینډر وخت ویل شي چې کومه صفحه لندن کې د هغه امریکې کې آتی اوی سینه نه مشهور دی نو که صدای مسلمان بدبختۍ دغه کې وي نو چې کله سبیل بسېږي مال خپل شي کې ضروري دی تجارت بزنس زمیندارات دا ټول شی نه هو هم او غم د دغه وي چې زه نن یو شی زده کړم نن زه علم نه خبر شو نن دین نه خبر شو دا ډېر مهم دی